وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. پدې قاف کې به اواز تنبیهي ځکه چې دلته کې اواز د تنبیدو حروفونه قاف راغلی دی. په دې ځای کې به اواز جاري کېږي ځکه چې دلته کې اواز د جاري کېدو حروفونه ځا راغلی ده. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. پدینون کی بعد یو الف په مقدار غنه کیږي ځکه چې دلته کې نون مشدد راغلی دی. دا دو زبرون تنوین به د وقف په حالات کې په الف مده سره بدلیږي په حالات د وقف کې. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. دا یا با په نرمۍ سره ادا کېږي ځکه چې دلته کې یایلین راغلی دی. په دې کې به دا اوبه په نرمۍ سره ادا کېږي ځکه چې دلته کې واولین. دو زبرون تنوین کې به اخفا کېږي ځکه چې دلته کې تنوین نه وروستو اخفا د 15 حروفونه شین راغلی دی. دا دو زبرون تنوین به د وقف په حالات کې په الف مده سره بدلیږي په حالات د وقف کې. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. دا عین بعد یو الف په مقدار راښکاره کېږي ځکه چې دلته کې واو مده راغلی ده. دا په دې تنوین کې به ادغام سره د غنې نه کېږي ځکه چې دلته کې تنوین نه وروستو د ینمو د حروفونه واو راغلی دی. دا زابه د درو الفونو په مقدار راښکاره کېږي ځکه چې دلته کې الف مده لپاسه مد راغلی دی. میم کې به د یو الف په مقدار غنه کېږي ځکه چې دلته کې میم مشدد راغلی دی. دا طابه د درو الفونو په مقدار راښکاره کېږي ځکه چې دلته کې الف مده لپاسه مد راغلی دی. په دې تنوین کې به غنه نه کېږي ځکه چې دلته کې تنوین نه وروستو مرۍ د شپږو حروفونه ح راغلی ده. زبرون تنوین به د وقف په حالات کې په الف مده سره بدلیږي په حالات د وقف کې. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الرحمن الرحیم. محترم سامعین دا ماشوم تاسو ولیدو د څومره په عجیبه انداز سره په ښایسته طریقې سره په روانګۍ سره دا صورت ووي. د ده په دې یو صورت کې امتحان و قاري صاحب دی دلته کې امتحان دپاره رالیږلی و. نو زموږ اصول دا دي د قاعده زینت القرآن چې موږ پړو کې منې قاعده اول وویو د قاعدې نه وروستو چې ښه په صحیح طریقې سره وشي بیا د هغې امتحان ورکړي نو بیا دته په عامه سپاره کې د نیمې سپارې پورې بیا دته اجرا کولی کېږي. اوس د اولین صورت د اجرا لپاره دی دلته کې راغلی و. دنه موږ دغه دوه تپوس وکړو ځای په ځای چې څومره قواعد د په قاعده کې ویلي وو هغه دلته کې به موږ پې پریکټس وکړو. نو هغه د ستاسو مخکې تاسو ته ووي. خبرې مقصد زموږ دا دی چې قاعده چې دا بنیاد دی چې کله قاعده په صحیح طریقې سره ماشوم باندې وویله شوله نو انشاءالله دته به مخکنۍ کړۍ د ناظري هغه به هم اسانه وي. ظاهره خبره ده په صحیح تلفظ سره په صحیح طریقې سره به او د تجوید د قواعدو لحاظ کرتے ہوئے دی به انشاءالله قاعده او قرآن مجید دا به په صحیح طریقې سره. زموږ چې څومره ناظرین دي زموږ ته دې قاعدې پړهونکي دي د هغو په خدمت کې هم درخواست دی دقسې په صحیح طریقې سره به ماشوم باندې قاعده ویل
د هغې نه وروستو د عامه سپاره د نیمې سپارې پورې د ده سره اجرا کول. څومره قواعد چې اخو په قاعده کې ویل شوي دي د یاد کړي دي هغه قواعد د هغې عملي مشق په ده باندې کول. انشاءالله بیا به استاد ته په دې کې ډېر زیات سهولت وي.